الرحمن الرحیم. زه خو اصل کې لینوړای ته د بیان دپاره راغلی وم. بیا شاپور داسې یو ځای دی چې دا زمونږ د مشرانو زمونږ د ملګرو ډېر پخوانی ځای دی او د نن نه تقریبا 40-45 کاله مخکې زه دې ځای ته راغلی یم او راتلم به شاپور ته. نو شپه زما شاپور کې وه، هلته سهار درس هم وشو، د شپې بیان هم وشو. بیا موږ پروګرام جوړ کړ چې ټایم و، نو موږ ویې لږ به چکر ووهو به ګرځو. موږ د برج بانډې ته رالو. دا برج بانډه زمونږ د شاپور شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان صاحب او د هغه ورور کپتان صاحب او د هغوی نور دا د هغوی بانډه ده. زه چې رالمه نو د دې بانډې ښایست او ښکلا چې ما ولیده نو زما نه د کالام او د کمراټ د هغې هغه ښکلا یې راکړه. ډېر ښایسته ځای دی، چار چاپېره د نښترو ونې او د نښترو بیا مختلف قسمونه، په منځ کې ډېر لوی خوړ روان دی چې هغې ته خان خوړ وایي، او دا بره د یو تالاب دی ډېر لوی او د هغې نه راغلی چې هغې ته تخت ډنډه وایي. د هغې نه دا را روان دی. د دې ځای نه بره بیا آبادۍ نشته او د دې نه ښکته لوګی کلی دی او د هغې نه ښکته بیا اجمیر دی او د اجمیر نه ښکته بیا هلندر او دا نور کلي دي او غټ کلی بیا شاپور دی. شاپور نه چې سړی کته لاړ شي نو کروړه او د کروړې نه بیا الپورای طرف ته یو لار تللې ده او بیشام طرف ته بله لار تللې ده. الپورای نه بیا سیده مینګورې ته لار تللې ده او بیا په ښکته باندې نو که یو سړی دا وغواړي چې دې ځای ته راځي نو هغه د مینګورې نه الپورای او د الپورای نه کروړه او کروړې نه شاپور او شاپور نه بیا تقریبا نیمه ګنټه دې ځای ته لګي. ډېره ښکلې یخه هوا ده. دا د اګست میاشت شروع ده او په دې کې موږ انور ته ناست یو. اوبه خو داسې یخې دي چې څښل یې لږ ډېر مشکل او ګران دي او پکې هوار میدان دی او دلته پکې یو د کمال خبره دا ده چې ټینټ ویلي ده، ټینټونه لګېدلي دي او خلک راځي او ځان له ټینټونه په کرایه باندې الي. چار چاپېره غرونه دي او څومره چې په یو ځای کې د انسانانو کمی نو ګناهونه کمی نو په هغه ځای کې انسان خوشحاله وي. دا هم قانون دی چې کله خوشي ځای ته سړی ورشي نو خوشحاله وي، ځکه د ګناهونو کمی نو دې ځای کې د ګناهونو کمی دی او بیا دا وریځې را روانې دي نو د هغې ځان له یو ښکلا او یو مزېداري ده او د دې ښکلا او د مزېدارۍ نه خوند اخیستل پکار دي. څومره چې کوم خلک چکرو له ځي او سیل له ځي نو د هغوی دپاره دا یو بهترین او یو ښایسته ځای دی. الله دې دا ځای همیشه دپاره په ښو خلکو باندې آباد لري او الله دې ځای له ترقي ورکړي. یو جهان شیخ صاحب خوشحاله آباد اوسئ.